چې مونږ ته ودرېږئ په دې لږ عمل وکئ انشاءالله عمر بر له به راته دعا کوئ چې مونځ یو بزرګ د بل نه تپوس کوي ستا څه حال دی د مونځ کیفیت دې څه وی یاره کلونه تیر شو چې د مونځ کیفیت او حالت مې دا دی چې کله په مانځه ودرېږم نو کعبه ځان ته مخې ته کوم چې مخې ته مې څه ده کعبه ده تاسو مړه یو څو مونځونه داسې وکئ چې ودرېږم مونځ ته نو مخې ته راولم چې مخې ته مې کعبه ده او د سر د پاسه مې د الله ذات دی مخې ته کعبه ده د سر د پاسه د الله ذات دی خی طرف ته جنت دی او چپ طرف ته دوزخ دی او شا طرف پسې ملک الموت دی وم چې الله اکبر ته داسې مونځ وکړه چې د دوکان نه وزګار شي لږ د پټي نه وزګار شي بیا به ما نه که خیر تپوس هم نه کوي چې په سرتوره مونځ کېږي او که نه کېږي دې تپوس ته به نه جوړېږي بیا ښه که کله تا مونځ داسې شروع کو زما د وینا نه بغیر به ته مونځ ته ټوپی په سر ما نه به تپوس نه کوي بیا هغه ورته وي کلونه مې تیر شو چې د مونځ طریقه مې دا ده چې وایم الله اکبر نو وایم چې مخې ته مې کعبه ده تاسو یو مونځ داسې وکئ ته الله اکبر مخې ته مې کعبه ده کعبې ته مې مخ کو هغه کعبه چې کومه مکه مکرمه کې ده هغه مې مخې ته داسې کعبې ته مې مخ کړی دی او د سر د پاسه مې د الله ذات دی بس الله مې اینی او کعبې ته مې مخ دی خی طرف ته مې جنت دی چپ طرف ته مې دوزخ دی او شا طرف پسې ملک الموت دی الله اکبر ته داسې یو مونځ وکړه ته یوه هفته داسې مونځ وکړه بیا مال راشه خیر دی ما نه بیا تپوس وکړه دا زما طریقه نه ده دا یو لوی عالم طریقه د مانځه ده چې په دې طریقه باندې زه مونځ کوم ته په دې طریقه یوه هفته مونځ وکړه بیا به درته دا اشکالات ته راځي امام قرت اوږد وکړو دی مونځ اوږد کوي بیا څوک سنت پرېږدي او څوک یې سرتور سر کوي څوک خبر نه چې څو رکعاته وشو څوک خبر نه چې امام کم قرت په مانځه کې وکړو دا مونځ دی سعید ابن مسیب رحمت الله علیه دا یو تابعی تیر شوی دی ښه دی وایي زما څلوېښت کاله وشو څلوېښت کاله مې وشو چې اذان کېږي نو زه په جومات کې دنده ناست یم څلوېښت کاله دا به هم خدای له مخې ته ورځي که نه دا به هم خدای له مخې ته څلوېښت کاله مې وشو چې کله اذان کېږي نو زه په جومات کې دننه ناست څلوېښت کاله مې داسې تیر شول چې مؤذن وایي الله اکبر نو زه په جومات کې دننه ناست یم څلوېښت کاله